باچا خان څوک و؟ باچا خان تقریبا 33 ساله عمر په قید کې سره تیر کړی و او د آسټریا د ویانا په پیس میوزیم کې کومو خلکو ته چې د خراج تحسین ملاویږي او هغه تصویران چې دی الته اویزان کیږي. نیلسن منډیلا په خپل کتاب کې د باچا خان په باره کې څه سټیټمنټ ورکړی یا څه خبره د مطلب کړی ده. دغه نه علاوه چې دی د باچا خان مزار سره په افغانستان کې دی او دغه تابع فرنټیر ګاندي سره ویل. دغه ټولو سوالونو جوابونه موږ نن په دغه ویډیو کې ډسکس کوو او د باچا خان پر شخصیت باندې یو څو خبرې کوو. السلام علیکم، زه یم امیر شاه ایکسپوز دنیا چینل کې تاسو ته هرکلی وایم. ملګرو، د آسیا په کیپټل ویانا کې پیس میوزیم موجود ده چې په هغه کې د هغو کسانو ته خراج تحسین پیش کیږي او هغه تصویران اویزان کیږي کوم خلکو چې د انسانیت لپاره، کوم خلکو چې د امن لپاره قرباني ورکړي. داسې په غونډ د دنیا کې په ډېر خلک خو د پاکستان نه پکې دریو کسانو ته خراج تحسین پیش شوی دا ورته ملاویږي. په هغه کې چې دی یو د باچا خان، دویم چې د عبدالستار ایدي دی او دریم نمبر باندې چې دی هغه ملاله یوسفزۍ ده. باچا خان چې صحیح نوم یې عبدالغفار خان و خو د مینه ورته خلکو باچا خان ویل، یو مشهور پښتون لیډر او سیاستدان و کوم چې په 6 فروری 1890 کې د اتمانزۍ چارسده یعنی خیبر پښتونخوا کې پیدا شوی و. باچا خان تعلق ډېر عزتمن د پښتون قبیلې سره و. ټول عمر ظلم او ناانصافي او عدم مساوات یعنی عدم تشدد په خلاف باندې دغه ډېر کوششونه کړي دي. ملګرو، باچا خان خپل اولنی تعلیم د خپل کلی اډورډ میشن سکول نه حاصل کړی و. پس دا غین هغه د علیګړ مسلم یونیورسيټي کې داخل شو چرته چې په هغه په ذهن باندې یو لوی اثر پریوتو او هغه د ضروری وګڼله چې پښتنو د ترقۍ اهم میشن هغه تعلیم دی. باچا خان خپل قوم د پاره ډیر سخت کول غوښتل خو خپل پښتنو د پاره ټولونه اول یې خپل کلی کې یو سکول پرانیستو خو هغه لږ وخت پس برټش سرکار بند کړو. هغه نه پس د تقریبا 500 کلو کې وګرځیدو او د تعلیم سره سره هغه ته خپل حق د غوښتلو درس ورکړو. په دې تعلیم مهم کې دوی زیات توجه د ښځو په تعلیم باندې ورکړه. دغه نه علاوه هغوی په خپل علاقه کې نور هم ډیر کارونه غوښتل لکه خدای خدمتګار یعنی الله رضا لپاره خیر ښېګړې کارونه. د خپل کارکونانو ته د صبر او دیانتدارۍ وسله ورکړې و چې دغه مقابله هیڅ یو وسله نشي کولای. د هغه کارکونان خپل ژوند سره سره د برټش حکومت په خلاف هم لکه د غره ولاړو. دغه ټولو به سره کمیسونه اغوستل ځکه ورته ډیرو خلکو سرخپوش هم ویل. دغه خدایي خدمتګارانو انګریز قوم ډیر تنګ کړی و. باچا خان او ګاندھی جی دواړو خپل تحریکونه د عدم تشدد په بنیاد شروع کړي وو چرته چې ګاندھی جی په ټول انډیا کې د عدم تشدد په ذریعہ د ازادۍ تحریک شروع کړی وو. دغه رنګ باچا خان په پښتنو علاقو د خدایي خدمتګار تحریک شروع کړی وو. باچا خان د مسلم لیگ په مقابله کې کانګرس کې شرکت ځکه کړی وو چې مسلم لیگ هندوستان تقسیمول غوښتل او کانګرس چې د هغه صرف برټش نه ازادي غوښتله د ملک تقسیمول یې نه غوښتل. هم دغه نظریه د باچا خان هم وه. باچا خان ته دا معلومه وه چې برټش دا یو رول دی چې ډیوایډډ ان رول یعنی تاسو دا اول تقسیم کو او بیا وروسته حکومت په وکړو. باچا خان ګاندھی جی سره ډیر نږدې تعلق او ډیره ملګرتیا دواړو د یو بل سره وه او د یو بل به ډیر عزت کولو. دغه وجه وه چې ګاندھی جی دغه خپل لقب ورکړو چې فرنټیر ګاندھی یعنی دغه به فرنټیر ګاندھی ویل. باچا خان په خپل ژوند کې تقریبا 33 کاله قید تیر کړی و چې په دغه کې 15 کاله د برټش په حکومت کې او د باقي 18 کاله چې د پاکستان جوړېدو نه پس په پاکستان کې چې دی قید و. بس دغه لویه ګناه دا وه چې برټش په خلاف د ازادۍ تحریک هغه شروع کړی و د خدایي خدمتګار په شکل کې. پښتنو ترقي غوښته او د پښتنو په علاقه کې د امن فضا قایموله. باچا خان په 20 جنوري 1988 کې وفات شوی. هغه مزار چې دی په جلال آباد کې یعنی افغانستان کې دی او دغه دا فیصله دا وصیت کړی چې د ما مزار چې دی هغه په افغانستان کې جوړ کړو دغه لپاره چې د پښتون سره رایو شي او پښتون سره یو موټی شي. ملګرو، نیلسن منډیلا په خپل کتاب لانګ واک ټو فریډم کې لیکي چې باچا خان چې دی یو غټ لیډر و. هغه خپل ژوند د امن او د انساني حقوق او د ازادۍ لپاره وقف کړی و.
ملګرو نیلسن منډیلا په خپل کتاب کې د باچا خان په متعلق باندې مزید دا خبره کوي چې هغه د عدم تشدد یو اهم رکن او عدم تشدد په نظریه باندې هغه شې ټینګو هغه دا غوښتل چې حقيقي ازادي حل اصليږي چې کله موږ د یو بل د حقوقو خیال وساتو